تاسو عوامو ته تسلی لپاره دا خبره کوم چې امي سړی خو دې بالکلیه ګورې وابي نشي ځکه چې دا خو ډېر بې اعتماده سړی به وي ځکه چې د ټول افغانستان علما به ورته بېدینه ښکاري او ځان به ورته دیندار ښکاري دا څومره لویه دعوه ده چې د ټول افغانستان دا سپین ږیري علما نه پوهېده او دا امي سړی دا جاهل چې وابي شوی دی دی پوهېږي او یا به وایي چې نه پوهېږي خو هغه بېدینه دي معاذ الله دا د دیوبند دا لوی لوی علما دا په بریل کې چې دا علما دي دی د امام ابو حنیفه مذهب ته داسې سر ټیټوي دا د زمانې دا معاصرین علما تاسې وګورئ هغه امي وابي ته وایم لږ ګریوان کې سر ټیټ کا ته د مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه نه ولې علمیت کې ځای تی چې هغه د حنفیت چغه وهي ته د ډاګۍ شیخ صاحب نه علمیت کې ځای تی چې هغه تقریبا 48 کاله د بخاري درس کړی دی دا کال 48 کاله 48 ځل د بخاري د درس دی خو هغه د بخاري نه نه وځي او تا بخاري هسې لاس کې نیولې ده او پښتو د عباس قادري ترجمه ورپسې ګوري په ټکي پوهېږم نه او امي وابي ته وایم چې ته د دغې پښتو بخارۍ د لاسه وابي شوی هغه څوک چې 48 کاله بخاري درس کوي هغه مذهب نه نه وځي او ته په یو څو رسالو باندې د مذهب پرېښود شیخ حسن جان صاحب وګورئ د سرحد مدارسو کې چې کم مفتیان دي حنفیانو دعوه د حنفیت کې هغه وګورئ دا شانته شیخ ادریس صاحب وګورئ شیخ اسرائیل صاحب وګورئ بریلو علماو کې دغه فل سبحان شیخ صاحب وګورئ نور څومره علما چې دی وخت افغانستان د امارت اسلامي دا لویه قضا وګورئ تاسې چې هغه 15 کلنه دوره کې د اوسنۍ دوره کې معاذ الله چې مذهبیان او احناف مشرکین وي نو دا نفاذ شریعت 15 کاله دا احناف راوسته او کدا دوی راوسته د وهابیانو هغه امارت هم مونږ ته یادېږي چې د کونړ په سطحه باندې راغلی چې په 2 ګزه کې شریعت نه نافذ بلکې یو ظلم او مسلمان کشي او د حزبیانو په خلاف امارت اسلامي کې مونږه د کونړ بعضې ساحو ته جهاد ته تلي و مخکې وخت کې چې غر ته به پورته شو چې پوستې به م کتې په دې خوا به م پوسته جوړه وه په دې خوا به م جوړه وه څه کونړي را سره ومئ داسې عجیبه کار دی چې یو ځای باندې جنګ تېر شي خو یو اړخ ته پوسته وي نو په بل اړخ خو نه وي که نه وی نه دلته خو 2 کاله 8 کاله د حزبیانو او د سلفیانو جنګونه تېر شوي دي دا غونډۍ یو ځل حزبیانو سره و دې خوا نه پوستې دي یو ځل سلفیانو سره و دې خوا نه پوستې نو ستا د نفاذ شریعت خو مونږ کونړ کې اندازه لګولې ده چې په سوونو زرګونو علما او قاریان دې شهیدان کړي دي دغه دی نفاذ شریعت خو زمونږ د احنافو 15 کلنه دوره هغه هم خلکو ته معلومه ده چې نفاذ د شریعت وکړه او د هغې نه بعد چې حنفي ته مشرک ویلی کېږي نو په ټوله دنیا کې امارت اسلامي وګورئ چې د دې کفارو مقابله چا کړې ده احنافو کړي که نه ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه حنفي دی که نه زمونږ دا قضاګانې د احنافو دي که نه دي زمونږ ولات احناف دي که نه دي نو امي سړی چې وهابیت ته ځي دا خو انتهایی بدګمانه انسان وي دته دا ټوله دنیا بېدینه ښکاري او دا خپله دینداري ورته مقدمه ښکارېږي ډېر احتیاط وکئ په هر لباس کې ډاکوان د دین دی بلکې علما دا فیصله کوي چې الله مذهبیت قنطرة الله دینیه د مذهب نه وتل د بېدینۍ په پل روانېدل دي ګورئ ما ته یو کس په ټلیفون باندې وویل چې یو سړی د مذهب نه وځي نو څه چل به وشي میں پاکستان کې په سعودي کې وی پاکستان کې میں که پاکستان او افغانستان کې د مذهب نه څوک وځي نو یقینا دا ګمراه انسان دی دوال دی مدل دی منتهای عیسویت وی دا ډېره غټه فتوا وکړه مې غټه نه ده ته ما ته په پاکستان کې د شوافعو مدرسه وښایه د حنابله وښایه د موالدو وښایه ته د هغې مفتیان وښایه چې یو سړی د امام صاحب مذهب پرېږدي و بل مذهب ته ځي په یوه جزیه کې ونښلي یو سړی امین دی دی به دا خپله مسله د کوم ځای نه حل کوي خو دی چې د مذهب نه وتې هم د بېدینۍ لپاره وتی که نه مقصد یې دا دی چې زه هغه پابندي د ځان نه لرې کړم زما پیچیده مسلې به نه حل کېږي ازاده زندګي به تېروم الحمدلله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب د قرآن او د سنت موافق بلکې په ډېرو پیچیده ځایونو کې دی مبارکو ډېرې اسانه لارې خلکو ته ښودلې او کوشش یې دا کړی دی چې یو حدیث هم بې عمله پاتې نه شي او که ډېر زیاته معارضه مخې ته راغلې ده نو د معلومیت د تاریخ په وجه باندې به یې قول د نسخې کړی چې دا قول مقدم دی دا قول مؤخر دی لهذا هغه منسوخ دی دا ورته ناسخ دی او هغه د مجتهدینو وظیفه ده مجتهد دا کار کولی شي د دوی کار هم دا دی
پيوشي باندې د فرض حکم یا د سنت او د واجب حکم دا د مجتهدین وظیفه ده هغه اصول ته وګوري بیا غ فیصله هر چې دا نور ائمه الحمدلله مونږه د حقانیت قائل یو بهترین خلق تیر شوی دي ولدا تلاميذ دي د امامنا په شاګردانو کې دي کتا سه امام بخاری ګورای دا د امام احمد شاګرد دی امام احمد د امام شافعی شاګرد دی امام شافعی د امام محمد شاګرد دی امام محمد زمونږ استاد د امام صاحب شاګرد امام احمد هم شاګردانو کې نو سه راځي کلو سے امام شافعی نو سے راضی امام مالک سے بھی دو حدیثوں کے شاگرد راضی دا ټول مذهبون امامان دا امام ابو حنیفه تلاميذ دی شاگردان دی الحمدللہ په بهترین مذهب باندې خو چې څوک شک در توانه چي بلکې پکله کده حنفیت پیروکار او فخر په باندې کوي په هر ځای کې